والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. په دې نننی پروګرام کې زما په ذمہ باندې سیرت د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بیانول مقرر شوی دی. زما کوشش دی ما یو 15 خبرې لیکلې دي چې دا زه ووایم، خو که ټایم کم شو پاکه زه به پرېږدم بیا به چېرته ووایم. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د ځمکې په دې مخ باندې هغه مقدسه ډله وه چې الله جل جلاله د هغې انتخاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګستیا دپاره کړی و. د اسمان ستورو داسې مقدس ډله د یو پیغمبر سره نه ده لیدلې کوم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري. موسی علیه السلام چې کله د ملګرو سره روان شو نو چې کله ورته ملګري وویل چې موږ خو ګیر شو نو ویل ان معي ربي زما رب دی. او چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیه السلام سره په غار کې ناست و، ابوبکر صدیق ورته د الله رسول دا خو کله ښکته وګورو نو موږ ویني. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې زمونږ سره زمونږ رب دی، ما سره نه دی زمونږ سره دی. په دې خپل ملګري باندې دومره اعتماد و چې دا ملګری پیغمبر نه دی خو لیکن دا د استقامت غر دی. عزتمندو، سیرت عموما کتاب السیر او سیرت دا د جنګونو باسونو ته ویل کېږي، خو خلک سیرت په دې معنا سره اخلي چې د بنده شمائل صفتونه کله پیدا شو کله وفات شو خدمات یې سری د دې ذکر وشي. د خالد ابن ولید رضی الله عنه تذکره وکړو. اول نمبر داغه نوم او نسب. نوم خالد دی او د ولید زوی دی، د بنو مخزوم قبیله قریشی دی. شمس الدین ذهبی فرمای پارس رسول الله پارس الاسلام، د اسلام شاه سوارو، لیس المشاهد د جنگونو زمریو، السید الامام الکبیر قائد المجاهدین او د مجاهدینو قائد، سیر علامین نبلا. د مور نوم لبابا چې د حارث لور وه، او یو بله لبابه د هغې خور وه، یو ته به یې لبابه صغرا ویله او یو ته به یې لبابه کبرا ویله. لبابه صغرا دا د خالد مور وه او لبابه کبرا دا د حضرت عباس بیبي وه او د دواړه خویندې وې. او د دې درېمه خور وه حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام په نکاح کې او د مسلمانانو مور وه. نو عبدالله ابن عباس او خالد بن ولید دا د ترور زامن دي. د دوی خاندانی پس منظر په زمانه د جاهلیت کې چې کله به د مکې خلکو په شریکه د چا سره جنګ کاوه نو دو خبرې دیو ته حواله وي، یو ته به قبه ویله او یو ته به اعنه ویله. قبه ویله کې جنگي ذخیرې ته چې جنگي څومره ذخیره به تورې او غشي او ډالونه او اسونه، نو دې ټوله ذخیره دا د بنو مخزوم قبیلې ته به حواله وه. او اعنه چې ونه دا د اسونه ګوړسوار دسته وه چې مقدمة الجيش کې به جنګېده، نو دا دواړه کارونه د خالد بن ولید خاندان ته حواله وه. د ولادت د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت د میلاوېدو نه مخکې 6 کاله شوی دی. چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو نو د خالد بن ولید عمر 6 کاله و. محمد ابن اسحاق نقل کړی دی، دغه قول نقل کړی دی علامه مغلطائی په اکمال تهذیب الکمال کې چې کان یشبه عمر فی خلقه، د شکل صورت په لحاظ سره د عمر رضی الله تعالی عنہ په شان دی. نو یو ځل علقمه ابن علاقه یو سړی راغلی او سحر باره کې خبرې کولې، نو خبرې د عمر رضی الله عنه سره کولې او دغه خلک چې دا خالد دی. آخر کې به خندلي پته به لګېدلي. د مسلمانېدو قصې المنتظم په تاریخ الملوک والامم علامه ابن جوزی نقل کړي دي
چې دا خو ان شاء الله روز تذکرہ کوو د کافرو د طرف نه په اولنی لاین کې د مسلمانانو خلاف جنگیدلی دی خو دی ویل چې به کلم د جنگ نه واپس شو ما به سوچ کوو چې غلبه ګرانه ده د احد د فتح نه چې واپس شوم دا سوچ کوو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله ګرانه ده نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د عمره القضاء لپاره راغی نو تپوس د خالد د ورور نو کو د خالد رضی الله عنه پټ شو ول خالد چې شو هغه وته ول خالد بچر دی نبی علیہ السلام علیه حدیث سړی نه دی چې ورک شي چرته دی زما پیغام وته ولېږه ورور ته خط ولېږو چې هغه ته چې څومره دښمني کې دومره د نبی علیه السلام یاد وي ویل دی کې په ځړ کې لکه داسې میلان پیدا شو اسلام طرف ته او بیا وایي خوب مې ولیدو چې ډېر زیات بنجر دی او بالکل شړه ځمکه ده او د هغې نه را روان شوم یو آبادې ځمکې ته ووتم چې اوبه هم پکې ډېرې دي ونې هم پکې ډېرې دي فصلونه هم پکې ډېر دي ویل دا چې مې زړه کې راغله ما چې دا خبره بل شانتي ده بس مجاهد سړی و که نه جنګي صفات و پکې نو یو دم را روان شو ویل ځم په دی یو ملګری د عثمان نوم دی دغه عثمان سره خبرې کوي ویل ما ورته ویل چې عثمان علي صاحبه نقل کړي دي حافظ ابن حجر چې موږ به د څو پورې دا مخالفت کوو د هغې ملګرو ته وګورئ او د هغې مرکزتیا ته وګورئ دا سړی راته رښتینی معلومیږي ویل عثمان نه ته ویل چې زه چې مسلمانان شو دې ته ملګری وایي ها دې ته ملګری دوست آن باشد که گیر دست دوست در پریشان حال او درماندگی چې په سړی په تکلیف کې د ملګري لاس ته زه خو ځم او مسلمانېږم عمر ویل ځم دې لپاره ځم او مسلمانېږم درې واړه را روان شو د نبي علیه صلات وسلام خدمت کې حاضر شو چې کله کېناستل ایمان یې راوړو نبي صلی الله علیه وسلم وفرمیل رمتکم مکة بأبلاز کبدها مکې تاسو ته د خپل زړونو ټوټې راواچېلې دا درې واړه په خپل خپل ځای باندې دومره غټ خلک وو چې د هغې به سړی څه تصور نشي کولی چې دا څومره عظیم خلک وو د مکې دپاره څومره اهمیت او خالد رضی الله عنه خپل خبره نقل کوي ابن سعد نقل کړي په طبقات کې چې زه راغلم ما کله بیعت کوو ما ورته د الله رسوله زه یو درخواست کوم نبی صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې څه درخواست کوې ما چې ما د اسلام د مخې د نیولو دپاره ډېر زیات کوښښونه کړي دي جنګونه مې کړي دي د اسلام مخه مې نیولې ده اوس ما لپاره بخښنه غواړي چې ما الله وبخي نبي صلی الله علیه وسلم ته په دې باندې نه پوهېږې چې اسلام سړی راوړي نو مخکینو ګناهونه ورته معاف کېږي ما ورته ویل چې الله رسول بس بخښنه راله غواړه نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل اللهم اغفر لخالد بن ولید کل ما اوضع فيه من صد عن سبیلک څه چې ده کړي د ستا د لارې نه د خلکو د منې کولو دپاره دا ټول ورته اله العالمین معاف کړي او دعا یې راته وکړه دا د اسمان ستوری خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دا په 20م کال هجرت یا په 22م کال هجرت باندې دی وفات شو حجرات الذهب کې ابن عماد حنبلی نقل کوي و چې دا د الله توره د شپېتو کالو په عمر کې په خپل بستر باندې مړه شوه او ډېر لوی خدمتونه کړي دي وای په دې کې عبرت دی وفيه عبرة لكل جبان په دې کې د هر بوزدل دپاره سبق دی چې ګورې مرګ د تورې او د غشې د وجې نه راځي ګنې خالد به تورې وجلی وی او عمر رضی الله عنه قول نقل کړی صاحب د اکمال علامه مغلطائی نقل کړی دی چې کله عمر رضی الله عنه ته خبر ملاو شو چې خالد شهید وفات شوی دی وایي هغه وفرمیل چې په اسلام کې داسې کنډموالی پیدا شو د اسلام داسې غاښ وښودو چې دا غاښ واپس نه جوړېږي دا کنډم به پکې دقه رنګې پروت وي او عمر رضی الله عنه ته خبر ملاو شو په خالد باندې زنانه جاړي نو عمر رضی الله عنه ته وفرمیل ما لم یکن نقع او لقلقة چې سرونه نه راشوګئ او چغې ډېرې نه وباسي نو ودې جاړي پي او بیا عمر رضی الله تعالی عنه وفرمیل چې خالد داسې سړی دی چې په هغې باندې جړه پکار ده چې زنانه پې وجاړي د وفات باره کې د دې سړي د وفات باره کې عجیبه خبره دا ده چې د محرخینو شدید اختلاف دی دوهم په نوم یو محدث دی عبدالرحمن هغه خو وایي چې یاره دی وفات شوی دی په مدینه کې خو د جمهور محدثینو او د محرخینو رای دا ده چې دی په حمص کې وفات شوی دی او په حمص کې دفن شوی دی مولانا فضل محمد صاحب د مشکات په شرح کې لیکلي دي چې اوس هم د هغه په نوم باندې یو دغه جوړ شوی دی یو سړک دی شارع خالد بن ولید ورته په حمص کې دی نو کېدای شي دې اوس نښې معلومې کړي خو لیکن طبقات د ابن سعد نقل کړي دي چې یو محدث ته تللی دی ما معلومات وکړه چې کوم ځای کې خالد دفن دی کوم ځای دی ویل چې کله اوس وران شوی دی او موږ ته معلومات نشته نو که چا د اندازې نه څه معلوم کړي به خو یقیني قبر نه دی معلوم خو کردار یې د قیامت د ورځې پورې ژوندی دی او چې کله وفات شو نو بیا وله کور خلکو معلومات وکړه نو کور کې یو اس ولاړ دی یو څه توره پرته وه څه غشی و او یو غلام نیم و نور اسم نه و ویل عمر رضی الله عنه فرمایل چې یاره مونږ دغه باره کې چې کوم ګمان او ناګمان داسې نه و زموږ دا خیال وي ډېرې پیسې به ورسره که نه دغه سره پیسې نه وې ورسره زموږ استاد محترم شیخ صاحب وایي یو ځل زه دغه ته تلم هغه زمانه کې د ریډیو دا چینل و نو
او په خاتون او چې براتلو نو واسکټ په جیب کې به جمع کړو ول زه په خبر ته لم غاړي ته ختم کرای را سره پر سره د پلین کوچ ول بس یو سړی راغله ویل چې په خبر کې کوشم چې الله اسمنه نه سو واسکټ ته جوړا واسکټ لاندې سورې شو ول خپه بدی نه ول خپه بدی چې دغه پر ته ډیری کنځري غړي چې دومره ډیره ساده خرشي روپۍ به یو روپۍ په کې نه وځي کې نه وړي وي نو خلکو ویل چې ډیسي ډیر جنگونه غړي خو ډیر ځات سخی سره یو ځل خلک په ورغلي دي زکات جمع کا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو د خالد سره ظلم کوئ د خالد خو کل مال چې دن هغه یا اسده یا صغری دي او یا چرته کې جنگي ساز سامان دی هغه د الله په لار کې وقف کړی دا سر نور څه دي کار هاي نمایا د اسلام نمخ کې د اسلام نورستو د اسلام نمخ کې د پران لاین کې ولاړو د اسلام خلاف او د مسلمانانو خلاف په بدر کې په احد کې په خندق کې د مشرکین د طرف نه براه راست شریک و دي ابن سعد نقل کړی دي او خاص کر د غزوه احد واقع خو تاسو ته معلومه ده چې د شکست لوی سبب د خالد ابن ولید د جنگي بصیرتو چې منډي وهاله او شاته د درس یې کوله چې کله ته پته ولګي چې په دې درمه کسان مجاهدین مسلمانان ناکوشن په هغه طرف په مسلمانانو باندې حمله وکړه قراء الغمیم کې دم دغه راجمه کړیو خلک راجمه کړیو صلح حدیبیه دوران کې مسلمانانو باندې د حمله کوشش کړو چې کله مسلمان شو نو د نبی صلی الله علیه وسلم په معیت کې ابن عبد البر نقل کوي چې اولنې جنگ چې د نبی علیه الصلاه والسلام په معیت کې کړی دی او د نبی علیه السلام امیرو نو دا فتح مکه چې مکه کې درغلو او کما خبرې چې د نمایا کو خلکو ته نا غزوه د موتی وا چې نبی صلی الله علیه وسلم په سن 7 هجری کې د بصره امیر ته خط لګل تبلیغي خط د شورحبیل ابن عمرو نوم د غسانی دغه گورنر د نبی علیه الصلاه والسلام د ایلشي نوم د حارث ابن عمر هغه ولګو هغه شهید نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ایلچی د بدل د اغستو لپاره یو سریه جوړ کړه د 3000 کسانو او دای وته ویل مشهور واقعه دا چې زید دی او بیا جعفر دی او بیا عبد الله ابن رواحه دی رضی الله عنهم دا بستا سو امیر پیدر په نبی صلی الله علیه وسلم منبر ته خدل دی او الته ورته وਹੀ کیږي پلان کې شهید شو پلان کې شهید شو پلان کې شهید شو خالد ابن ولید رضی الله عنه جنډه را پورته کړه یو صحابي ته بدر صحابي دا جنډه ته ولا ویل نه ابل صحابي را پورته کړه دا جنډه ماته لاره غستې بس ته واخلا او ته چې کوم دغه وکړه مشري وکړه نو چې کله هغه جنډه پورته کړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وس جنډه چې دنو دا سیف الله را واغسته سیفون من سيوف الله را واغسته او دا دغه لقب شو باغی باندې د مشهور شو نبی صلی الله علیه وسلم د غمیسه مقام ته لګل د مقابله لپاره ولیکن الته کې بیا سغلته کې سکسان بے گناه وجل شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلان وکړي یا الله انی ابرو الیک مما صنع خالد چې څنګه دا غن زبریما او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا چې کوم دنو دیت ماده کو دا کسانو په غزوه حنین کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره د ملګری دی او په مقدمه الجيش کې او سخت زخمی شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم خلک لری کول را لری کول یو د کوبل جلاره جوړول نبی علیہ السلام ته پوسکو خالد چرته دی نو خالد پر ټول وجود باندې غشي لګیدلو نبی صلی الله علیه وسلم ورغه او دمه په پوکو دا چوپه بیو کو څنګه چې خلک کې د دم د پاره او خالد روح شو را پاسېدو نبی صلی الله علیه وسلم نفس په جرحه پنطلقه الاستيعاب نقل کړي نبی علیہ السلام په څنګه دم وایو نو بس ډیر پاسېدو او نبی صلی الله علیه وسلم دله گله د عزا چې کوم بوتو نبی علیہ السلام ته پر مې چې عزا لورشه دا د بنو سلیم قبیله به د عبادت کو د منجورانو بل تلته به خزر اوزي تک تور یختبي تور مخه دی وګدوګ د یختې دي او نور د وجود نډیره پړسېدلی دا چې کله هغه ورغه خالد نو دغه تور شانتي خزر وته او خالد هغه مردار کړه او دغه کم ځای چې شیطان جوړ کړو د عبادتونو د خلکو ته پر دای عمران کو دا چې کوم کارنامه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د دین ورستو خلافت صدیقی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله د مسلمانانو خلیفہ شو نو داغه تذکرہ به کوم چې د خالد سره تعلق لري رضی الله عنه سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو لس کمانډران فوجي مقرر کړل او مختلفو اطراف ته ولېګل چې باندې سری فارس حضرت خالد ابن ولید د بنو اسد یو سړی د نبوت دعوه کړی و بزاخه مقام کې جمع شوی د خالد ابن ولید چې باقاعده د اسلامی حکومت د طرف نه لګل شوی د جنگ لپاره د نبی علیہ السلام د وفات نورسته هم د واقع و چې د پاک لاړو او دغه شکست وخوړو او الله فتح عظیم ورکړ مسلمانانو ته بل یو واقعیا چې دا په تاریخ کې عجیب غریب یادېږي مالک ابن نویرہ چې دا د بنو تمیم سره تعلق نبی صلی الله علیه وسلم د دې لپاره 15 کسان امیران کړي د بنو تمیم کله چې خلک مرتد شو نو په دې کې بعضی عمرا مرتد شو باقي مالک ابن نویرہ چې کله خالد بن ولید په حمله وکړه نو څه کسان مسلمانان شو خو د مالک ابن نویرہ د اسلام او د کوپر په دمشق کې سړکې دوه راکېدو نه پورې اسلام ته ځړکېدو نه به کوپر ته ځړکېدو نو چې کله گرفتار شو نو خالد بن ولید حکم وکړ چې مړایږي
کله چې دا وجل شو صحابه کرام به خپه شو چې مخ اذان اوریدل دی په کله کې اذان شوی نو خالد بن ولید ول چې دای د یری نه اذان ویلو او عمر فاروق رضی الله عنه باغی باندې سخت غریب کو ابو بکر صدیق دی چې بدی ول قصاصا دا وجنه نو ابو بکر صدیق ورته کو تعویل وجنه وجل دی ځکه چې هغه د اذان د یری نه ویل دی نو نه وجنه نو بیا وته عمر رضی الله عنه چې معزول کول هغه تور کم چې نبی صلی الله علیه وسلم را استلی او بخل د کوپر خلاف هغه تور چې کوم دل زکاټی تنه نه باسم دا خبره مول قبول نه کړ دا غي نورستو د بنو حنفیه چې کوم مسلمه الکذاب باندې مشهور دی دا خلاف چې کوم جنگ شوی پاکي اولنې شکست اکرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه ته شوی هغه مسلمانانو د طرف نه حمله وکړه لیکن شکست وشو او دویم ځل بیا شرحبیل ابن حسنه داخله کې ورته شرجیل وای دا شرجیل غلط نوم دی دا شرحبیل لږ کو څوک چې لګ دي نو سم نوم دی لګ دي شرجیل نه دی دا چرته د بيد اٹکه لګ ور خوځیدل چې خلک ورته شرجیل میمن وای چا د سوی شرحبیل ابن حسنه او د حسنه د مور نوم دی د شرحبیل او خالد ابن ولید رضی الله عنه ډېر لوی معرکه شوی دا چې کله په بنو حنفیه سره بحث کوي بس ایله به کې غوشي په دې کې ملاه العالمین مسلمانانو ته پته نصیب کړه په 12 هجری کې چې کله دا اندرونی اختلافات ختم شون ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اقدامی جنگ فیصله وکړه دا وسی دا کومه مسلمان نو ما فلسفیان دي کنه چې زړه دې مسلمانۍ ته نه کیږي خو مجبوری د اسلام هغه دا خبره کوي چې په اسلام کې اقدامی جنگونه نشته او نبی له سلام نه دی ګړي پلانې نه دی ګړي پلانې نه دی ګړي بهرحال چې کله خالد او ابو بکر صدیق فیصله وکړه د مخکې درتلو نو اولنې مهمه چې سپارله و د خالد ابن ولید توسپارو رملی طرف باندې حمله وشو دا د سلطنت ایران بیخي دې طرف ته مدینه طرف ته چې کوم نږدې بارډر و دی باندې مقابله وشو او دغه چې کوم مشهور مقابله هرمز نو هغه د خالد بن ولید رضی الله عنه د لاسه مردار شو او دغه نورستو بیا دویم جنگ شوی دی د ایرانیانو سره په سنی مقام کې دغه نورستو بیا بل جنگ شوی دی د قبیله بنو بکر سره په هیره کې یو جنگ شوی دی او د هیره د مقابله خو دومره زیاته ګرانه و چې مسلمانان بیا وسلې شوي خو بیا مسلمانانو ته الله فتح ورکړه او د دې سره فیصله وشو په ټیکس باندې چې تاسو به 1 لک او لساتي زره دینار درهم به ورکوي سالانه ټیکس او دغه سره دغه وشو د صلح وشو د هری مقام د دې معرکې نو وروسته خالد ابن ولید رضی الله عنه شاهنشاه ایران ته خط لګل دی او بیا وته ویلو یې روسا ایران ته لګل دی وزیرانو ته دیو ته شریک یو خط لګل او دا وته چې مسلمانان شي کنه مسلمانان کې ټیکس راکوي او که ټیکس نه راکوي زما سره چې قوم را سره د چې لکه څنګه تاسو شراب سره مینه کوي د قرنګي د دیو چې کوم دنو د خپل د مرګ سره مینه د مرګ نه یریږي دا غي نورستو بیا د عیاض ابن غنم مرګستیاله تللی دی دومت الجندل ته او دومت الجندل هغه ځای وکړي در چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم دا سړی خالد گرفتار کړه او د وعده کړی و چې دوکه نه کوم به دوکه وکړه او د مردار کو جنگي پیراز شوی دی چې بدی کې د روم او د ایران او د عربو شریک فوجونو په 15 ذوالقعده 12 هجری کې او باقي الله مسلمانانو ته پته ورکړه چې کله بډیر انتهایی تیزی کې اوسل فوج روان کړه وي تاسو ځې پلان کې کې پړاو جوړي او د په تیزی کې تل مکه ته حج کړه واپس راغلو خو فوج ته پته ون لګی چې درې سلور روز کې خالد دومره لوی سفر کړه دی واپس مونږه راغی د دوران کې په بل طرف باندې په شام کې هم حمله رواني او جنگونه کېدل شاهنشاه د قیصر روم چې کومون هغه 2,40,000 فوج جمع کړو ابن ابن عاص او شرحبیل ابن حسنه دا صحابه کرامو لګ لګ فوجونو دیو میو زه تر روان شو هغه دربار خلافت ته سوال ولېګو درخواست ولېګو چې موږ د بار کمک پکار دی امداد پکار دی او بکر صدیق رضی الله عنه خالد دی ویل چې توس د ایرانی محاص پر د شام طرف ته لاړ شي خالد بن ولید سره لزر فوج ور سره ولاړو چې کله د مسلمانانو ټول فوج جمع شول شپږ در زره فوج خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ولګیدو او خپل سرداران راغون کړه ول د نن ورځې پورې تاسو کوم جنگونه کوي د جنگونه د قبایلی جنگونه د هر قبیله سردار ولاړ او د قبیله خزان په شاته ولاړ او غیر منظم شان جنگيږي اوس موږ تاسو باقاعده فوجي یونین درنه جوړو او د بالکل د په لز زر زر کسانو کې شپږش دستې کړې او بیا هغه امیرانو ته ویل عمرو ابن عاص وغیرہ دي ټول عمراو ته ویل چې دې څه نه کیږي کوم ټول عمراو د خپل دستې نو په نمبر به امارات کو د ټول فوج نو نن به امارات کوم سباله توبل سباله بل بدی طریقه باندې مکو او د رموک په میدان کې دا غزا چې وشوه او د دې و چې دا د روم د سلطنت او د شام د سلطنت تاریخي پته و چې د رومیانو ملا ما تکړه او روم طرف ته لار کولاو شو فضائل خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ډیر سیوا دي خالد بن ولید رضی الله عنه حضرت ابو هريره فرمایي امام ترمذی نقل کړی دا حدیث او حافظ ابن حجر وی رجال ثقات دي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل ناس یو سړی راړو
ویل دا څوک دی بل لاړو ویل دا څوک دی بل تیر شو ویل دا څوک دی ما ورته دا خالد بن ولید دی ویل چې نعم عبد الله خسته بنده دی د الله هذا سيف من سيوف الله دا د الله د تور نه یو تور ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلینه چا د دا مینا کول چې نعم عبد الله دا ډېر لوی سند دی چې دا شاته ملاو شي او دا خوش قسمته خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ابن ابي وفا نقل کړي امام طبراني نقل کړي په معجم کبیر کې مجموع زوائد کې علامه حسمیم نقل کړي دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تؤذوا خالدا خالد لګره تکلیف مور کوي فانه سيف من سيوف الله سبحه الله والكفار چې الله د کافر په سرونو باندې کوم دنو مقرر کړي دی او کله چې دی راغی د نبی صلی الله علیه وسلم مخ د اسلام قبله ابن سعد نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دوه فرمایي چې قد كنت ارى لك عقلا رجوت الله يسلمك الا الى الخير ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه فرمایي چې ما ته پته و چې ته ډیر زیات خيارې نو استاد او خيارتوب ته بل طرف نه راولي ته اسلام طرف ته راولي رالی ته مسلمان شو خلق یم ډیر زیات فضیلتونه بیان کړی دي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قول نقل کړی د علامه شاشی په مسند د خپل مسند کې او دا غن نقل کړی د امام زهبي په سیر علام النبلاء کې او سند صحیح ده بشواهده کوم چې محقق د سیر علام النبلاء هغه وایي چې عمر رضی الله عنه ته ویل شو چې کتا چرته د حکومت چاته حواله کوله یو خو شورا د شپې 15 کسان دي کیو که یو سړی د حواله کول نو چاته به حواله کوله الله ته ویل چې ابو عبیده ژوند دی نو ابو عبیده ته حواله کو او که قیامت کې ورغلی وای الله رانته پوسو کو چې ولې دی ابو عبیده ته حواله کو امام ابو دا ویلی چې الله ستاره پیغمبر او ستاره حبیب نه مې اوریدلی چې په هر امت کې یو امینی او ستاره زما د امت امین ابو عبیده دی د امین هذه الامه تمیدا دا ذمہواری حواله کوله او بیا وی چې ولو ادرکت خالد بن ولید نو ولیته که خالد بن ولید ژوند دی نو دا حکومت می خالد ته حواله کو د ځان نو ورست او اقدام می خالد ته حواله کړه وې که په قیامت کې رانه الله تاسو کولای شي ولې دی وته حواله کو ما بو ته ویلو چې سمعت عبدك وخليلك يقول خالد سيف من سيوف الله صلى الله على المشركين چې ما ستاسو حبيب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې دا خالد چې دا غتوره ده چې دا الله د کافرو د پاره د تیک نه راځتلی د کافرو په سر باندې چې کوم نه راولېږي د دې وجه ما غته حواله کړه وې او چې کله وفات شو بدايه نهایه کې ابن کثیر نقل کړی چې کله وفات شو نو عمر رضی الله عنه فرمایل چې رحم الله ابا سليمان الله دې ابو سليمان باندې رحم وکړي ما عند الله خير لهم مما كان فيه د الله په خوا کې دغه د پرسته ارشي دغه ډیر خدي د دنیاي ژوند او لقد مات سعيدا وعاش حميدا ژوند په دې حال کې ډیر کوم خلکو صفاتونه کول او مړ شو په دې حال کې چې سعید او نیک بخت دي دغه صفاتونه کول او ډیر زیات جرأت ولا صحابي وګره ها یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم کا ناس ده ځکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تر خبر نبی علیہ السلام واده وکنه دې کې چا د کورنر دغه راويسته دا غوخه راويسته نو چې نبی صلی الله علیه وسلم کله لاس ورغوت کو نو د کورن आवाज شو چې ګوره دا خادمه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لاس راخ کو دا نو خالد ته تاسو کو الله رسول حرامه ده ولا حرامه نه ده خو زمو په علاقه کې نشته نو کرکه تیراله راځي نو چې خالد راخ خو ده وخوړ پاتې شو دا په مسله د شره خادمه خوراک څنګه نه خو د دې خلکو کار ده کوم چې یو طرف او دبل طرف وکیلان دي دا خداغو کار دی کنه په جنگيږي چې د دوه ډول چې تاسو کله مذهب معلومه نه دی یو مذهب معلوم کوي خالي چې د احناف معلوم کوي د اهل حدیث دي په خپل معلومیږي بیا د بل د معلومولو ضرورت نشته ځکه چې اوسم خامخا وکالت تراوتی کنه تشبیه بدل او تمام کم د خبره له هیڅ کابیر ته موسی علی السلام ته ویل چې کم طرف ته ولېګم ولغه ته ویل چې زه ته هم چې بوچ ولېګن ولم دې ته ولېګم هغه ته چې په دې وچ ولېګن هغه په لم دولیدو هغه د خلاف او حدیث کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کړی د خوراک د خادمای د خوراک نه کړی دا او علامه البانی وته صحیح حدیث ویل دی بهرحال خو د فقہی مسله دا باغی سره موسګو خو جرأت ته سړی حیران شي کنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته خندل مسکه کېدو او د هیڅ چې کوم خادمای خوړه مجاهد سړی د خالد ابن ولید رضی الله عنه خپل هم عجیب اقوال دي دوه تذکرہ به دغه نه مکو امام بخاری امام مسلم نقل کړی دي قیس ابن ابي حازم نقل کوي چې خالد بن ولید راته ویلا چې زما په لاس کې په غزوه موته کې نه توري ماتې شوې او زما په لاس کې بلی شیټینګ نشو چې پر شانتي وادي چې لکه دیچکیه د پتیلیا د ګوګل څه شي چې کنه دي څه شي هغه می په لاس کې کلکټینګ شو بس نه ماتې دوه هغه می خلک والنو تر راغله تر ماتېږي امام بخاری نقل کړی دي د دې ټکی معنی دي چې پر واضح نه خو دې څه شي به تیر به چې خلک به وهینو او حافظ ابن حجر نقل کړی چې ابن ابي دنیا بسند صحیح د خصمانه نقل کړی دي چې خالد ابن ولید رضی الله عنه خاله وسړی راغی او په مشک ور سره شراب وسره ورسدي سره او تویل ویل جی غلا شوی ویل اللهم اجعله عسلا ای الله ول شهاده کې
اچې راواړې لاغې شهادت جوړ شو یو واقعه دا یو وروسته ذکر کوم ان شاء الله غینه سرکه جوړه شوې ده نو دا د خالد بن ولید کرامت او ابن الاسیر نقل کړی دي ابن مبارک نقل کړی دي په کتاب الجهاد کې چې کله خالد پات کېدو نو ویلا چې زه به مرګ پسې ګرځېدم شم جس کی آبرو پہ جان دے دے جوم کر او پتنگا جل تو جاتا ہے پناہ ہوتا نہیں ویل زه پسې وګرځېدم او زما وجود وګوره یو لیش دی پکې داسې نشته چې دا د توري یا د غشي یا د نیزې د ګزار نه خالي ټول وجود مې زخمی دی خو خو نه ونه کوز داسې مرمه لکه څنګه چې اوښ په خپل کور کې مري او بیا ویله چې کله زه مړ شمه نو زما وسله او زما اس دا عدة فی سبیل الله دا د الله په لار کې چې کوم دی نو دا ما آزاد کړي دي یعنې دا وقف دي او دا به د الله په لار کې دا به تاسو به مجاهدینو به پیدا اخلي او اعلام النبلاء کې امام ذهبي نقل کړي دي یو ځل ښځې له طلاق ورکړو بل چا دې تاسو کو چې ولې دی ورکو ویلا چې زما سره دی یو کال تیر کو زمو پکور کی نه دا نه جوړ شو نه به تکلیف راغی نه ته مصیبت ورشي دی لوی ردم دې نشته مولا طلاق ورکو ځان می دې خلاص او یو ځل د یرموک په غزا کې د سر نه ټوپۍ ولیدا نو جنگ روانو او دا کوشش وکړو خلکو ویل مال دا ټوپۍ وګورئ نو چې جنگ ختم شو کله خلکو چې ټوپۍ راوړو نه ډېره زیاته زړه وه ویل چا ورته چې په دې زړه ټوپۍ پسې ولې ګرځې ویل چې نه دا داسې نه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله یخته مبارک وخرول نو د دې سونډي دا یخته د مخامخ د تندي طرف د یخته مال راکړو ما بلې ټوپۍ کې خو دي او دا ټوپۍ چې ما په سر نو ماته شکست نه ده شوی دا مې دا ټوپۍ سره کمال نه دی په دې کې دنه چې سپراته دا کمال والدي او ابن نمیر نقل کړی دی ابن نمیر چې خالد بن ولید ویل چې معنی کثیرا من القرآن الجهاد بسبیل الله او شغلني الجهاد عن تعلم كثير من القرآن ابن ابي شيبه نقل کړي حافظ ابن حجر نقل کړي ابو اعلی نقل کړي چې عمر او دغه خالد ویلا چې د قران کریم د ډیر زده کړې نه چې کوم دغه منی کړای ما جهادونه منی کړای ما خدای باوجود اکمال تهذیب الکمال کې علامه مغلطی نقل کړي چې محمد ابن حسن نقاش نقل کړي په خپل کتاب فضل التراوی کې چې خالد ابن ولید به روزانه 40000 تسبیحات ویل سبحان الله به روزانه 40000 وایو سیوا د هغه حصے نه کم چې د قران کریم به دا تلاوت کوو یو ځل راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسول دغه می تنګۍ دا پیریان می تنګۍ نبی علیه الصلاه والسلام ته دعا خو دې د دعا نه چې دا دعا وایي نو بس پیریانو نه بخلاصي وایي د کله دا دعا مې ویل نو زبر شو او یو بل واقع هم دغه رنګ نقل کېږي چې یو سړی را روانو ویل تپوس یې وکړو چې څه دي در سره نو هغه څه ونه ویل او شراب یې راغستې په مشک خپلو ملګرو له وړي ویل یا الله دا سرکه کې دا واقع جدا را ده بینه نو چې کله ملګرو لاړو ویل راشه مړه داسې شراب مې راوړي دي چې ډېر مزیدار دی ویل رالی چې راوړی ایسته سرکه شوي وه ځکه دی خو ولی الله و که نه ولی الله خو یازې دې ته نه وایي چې ګنې دی په یو ځای کې ناست دی ولی الله خو دې ته وایي چې دی ګرځي څه وایي نه که نه دې ته ولی الله وایي او سیر علام النبلاء کې علي صاحبه کې نقل کړي دي امام ابن حجر ذهبي وغیره علماو نقل کړي دي چې کله د حیرې مقام ته دی ورغی نو چا ورته وویل چې ګوره دا د عجمو علاقې دي څوک ګوره شرطه کې دغه در نه کي زهر دله در نه کي ویل دغه ورته ویل خالد ویل چې زهر راسه شته ویل چې وایي چې ته راکړه بسم الله ویل ویسته یې وخوړه نو چې وخوړه نو هغه ایسته هېڅ اثر یې پرې ونه کړو نو دا خو د هغه کرامت و چې بچ شو ګوره دا پیښې به بل سړی نه کوي د صحابه وګورئ چې د پیښې دا مطلب چې خالد زهر خوړلی دي نو زه د هغه پیښې کوم راشه زم زهر وخورم دا مطلب د پیښې د ټکي کوم دا معنی کوم چې زه هم زهر خورم دا بار سړی نه خوري دا دار سړی چې کوم دی خپل خپل کار دی او هغه دا کله چې د قادسیې د جنګ نه وروسته به د سمندر باندې مجاهدینو د آسونه ور واچېله که نه نو د هغه طرف نه خرزاد په نوم باندې یو کمانډر و هغه مخپله سره واچو دی اوبو ته نو خرزاد یې سره د ملګرو ایسته اوبو ویوړو نو هر سړی به دا کار نه کوي ګوره دا ځینې ځینې خلک یې مولانا ادریس صاحب ویل مونږ یو ځل تللي وو دغه ته حاجي محمد امین صاحب په مدینه کې پیزار نه بخ وکړو په خپل خپل به ګرځېدو نو دغه مرید زموږ څه دلې ویل چې زم په مدینه کې پیزار نه بخ وکم ول ما ته جوړه ته حاجي محمد امین نه په قلاره کې نو جنن نظم جو هم پیزار گزار کو چې لک سات لاړو چې به خپې سوزیدې جو رومیال موږ دوزه کو د خپل ملتا کو چې وسنو چې وس نور سره به دا کار نه کوي ګوره ها مشهور دادا چې عمر فاروق رضی الله عنه کله خلیفہ شو نو د خلافت سره د معزول کو خو مولانا شبلی نو مانی لیکلی دي شنه سمدستی نه د معزول کړي او معزول کو د معزول وجوهات خو عجیب غریب دي بهرحال یو خبره پکې غلطه داغي تذکرہ کوم چې دا وایي چې خالد او عمر رضی الله عنهما په زمانه جاهلیت کې جنگ کړي او هغه له پړندۍ ماته کړي او د دې قار د استو د پاره بیا چې کوم دینو داغي نور سده معزول کو د خپل بدلې دی هغه سوده خبره غلطه ده او خالد رضی الله عنه چې کله معزول شو د معزول کېدو سره چې کله هغه ته پیغام ملاو شو نو سمعا وطاعه لامیر المؤمنین
البدايه والنهايه نقل کړی دي چې څنګه خطر راغی چې ته معزوله کړی نو سم دستي اقول چې سمعا وطاعه لامير المؤمنين ذات تابعه اورما او تابعه زه حکم د امیر المؤمنین دا او دې بالکل بده چې رضا دغه کومه دا مظاهره کوم او زیار چې دې په خلاف شي کوم نو خلک ملګری راغونډو مجدي ولې زما معزوله کړم دغه نو او عمر فاروق رضی الله عنه د خپل موقف وضاحت کړی دی وای دا مې ځکه معزوله کو مصنع معزوله کړی دی او دلته خالد معزوله کړی رضی الله عنهم وای چې خلکو ته پته ولګي چې د دین امداد الله په خپل کوي د دین امداد خالد نه کوي بلکې الله په خپل امداد کوي نور وجوهات علماء ویلي دي بهرحال موږ ته به سبق دا دی چې موږ هم د یو نظم سره تعلق ساتو د اجتماعیت سره تعلق ساتو دا مشر دی بل ورځ دی مشر نه دی بل مشر دی نو د خالد په سیرت کې د ټول عجیب خبره نور مشته بهرحال حکم دی او پاتې شوی خدا غي نه ټول عجیب خبره چې کوم د هغه دا چې یو امیر دی د متحده فوجونو د شام د متحده فوجونو امیر او کمانډر دی او بل طرف ته چې کوم دنو دغه شو دا چې کله وته حکم وشو نو د سپای په حیثیت بیا په وبده پسې ولاړل رضی الله تعالی عنہ پسې بیا شاته ولاړل د سپای په حیثیت پسې ګرځي دا ونه ویل چې راځه هډر لوی سړی موزدي سیم بیا ودا عمر رضی الله عنه ویلم دي چې واپس دی امیر کوم بیا غي معذرت وکړي نه امارت نه کو خو ډیره موده د ابو عبیده رضی الله عنه په سرکردګي کې هم به حیثیت د سپاهي او به حیثیت د مشیر او د شورا د روغنو د مشیر په حیثیت باندې دغه سره وخت تیر کړی او دغه انسانو دي انسان چې دنیا د غیر یو علما او یو قول چې عجزت النساء ويلدن مثل خالد خزي د دین عاجز دي چې د خالد په شان دي بچي راوړي خو لیکن د بنفسي دا حال چې پات شوی دی د علما په خپل منځ کې اختلاف دی چې په مدینه کې دفن دی او په حمص کې دفن دی بهر الکرامي د قیامت د ورځې پورې ژوندې دي لهدا تاریخ سره تعلق ساتي البته یو خبره ده کم چې د ناول نګارانو کې میناول لیکلي دي په ناول باندې بلک تاسو دغه کوي دا احتیاط وکوي دغه په کتوږي کله کله د خبرې د خون برابرو د برخ اغي څخه غلطي واقع پکې لیکلي نو لهدا که ګوري ولیکن دا تنبیه وکوي چې کوم غلط واقعیت دي چې هغه تاسو نه دي نشي پاګي دغه پکار دی الله جل جلاله دې موږ په صحیح لار باندې تلو توفیق راکړي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین